کونډې او مسکین سره د احسان کولو فضیلت او درجې. د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی چې نبی له صلوات والسلام فرمایي چې د کونډو ښځو او د مسکینانو سره د خیر ښېګړې والا هغه انسان چې هغه سایې کوي دا د هغه انسان په شان دی چې هغه سایې کوي د الله رب عزت په لاره کې، یعنی جهاد کوي. دا کم راوي چې دغه روایت هغه دا وی چې زما دا ګمان دی چې نبی له صلوات والسلام دا مو فرمایل چې دا د په شان د هغه چا چې په عبادت ولاړ وي ستړی کېږي نه، او دا د هغه چا په شان دی چې روژه وي افطار نه کوي، یعنې روژه ماتوي نه، خوراک څښاک نه کوي. عزتمندو سړی په باندې سوچ وکړي چې ټوله شپه ودرېدل د الله دپاره دا ډېر مشکل کار دی. دا شانتې د ټوله ورځ روژه نیول همیشه دپاره دا ډېر مشکل کار دی. خو زمونږ د زندګۍ په معاملاتو کې څه کارونه داسې دي چې که هغه مونږ عادتي کړو نو مونږ له تکلیف نشته دی او فضایل به مونږ ته میلاویږي. لکه یتیم د کونډه د هغه څخه سلوک کوه. دا نه ده چې دا ستا ذمهداري ده چې بس دا کونډه ده مکمل ستا ذمهداري شوه. دا مسکین دی دا تا په غاړه شو، خو چې کم از کم کله ورسره انسان معاملات راځي، ځینې موقع داسې راځي چې انسان هغو ته رسېدلی شي، نو په کار دا دی چې انسان هغوی له خپل ځان ور ورسوي.